دلته یو فکر پکار دی. فکر دا دی چې د انسان کې کمال کوم یو دی چې دومره اعزاز الله تعالی ورکړی نو ده کې څه کمال دی. کله کله د انسان فکر ته دا راځي چې انسان کمال به په دې سترګو کې ښه لیدونکی انسان دی نو د عالم ځکه خادم دی، خو داسې نه ده. د فلسفي علما وایي په تمامو حیواناتو کې ښه لیدونکی کارغه دی. کارغه د هوا نه 14 میلو کې د فصل په منځ کې خوراک او مرداره کتی شي. دومره تیز دی، دومره تیز نظر والا دی. کله کله د انسان په فکر کې دا راځي چې انسان او ښه اورېدل کوي، د انسان کمال به په اورېدلو کې. علما د فلسفې وایي په تمامو حیواناتو کې ښه اورېدونکی حیوان دا یا کټمل دی یا قراد دی. قراد یو قسمه مچ دی چې د دې مالونو په دې ورونونو باندې کینی شا طرف ته. عربی کې ورته قراد وایي، موږ تاسو ورته کونی وایو. علما د فلسفې وایي 18 میلو کې دا کټمل او قراد دا د دې حیوان د پښو کشاره اوري. دومره تیز غوږونه، دومره تیز اورېدلي دي. نو انسان دې کې هم نه دی. کله کله د انسان په فکر کې راځي چې انسان به ځکه اشرف المخلوقات چې د قوت شامه کلکه ده او مضبوطه ده، دا بوی ښه حس کوي، خو داسې نه ده. په تمامو حیواناتو کې ښه قوت شامې والا میږی دی. 12 میلو کې خوراک بوی محسوس کوي او هغې ته ځان رسوي. موږ او تاسو ګوره پټ شی کیدو او بیا ورته میږی را رسېدلی. کله کله انسان دا فکر کوي چې اشرف المخلوقات ځکه دی چې ده کې قوت البطش دی، نیولو کار لاسونو کې زور دی، خو داسې نه ده. علما وایي ابتش الحیوان په تمامو حیواناتو کې ښه لاسونو پنجو والا زمری دی. کله کله انسان وایي چې انسان کمال بدایي چې دی ښه تګ کوي، خو په تمامو حیواناتو کې تیز تګ والا د اوسۍ ده، چالاکه ده. کله کله دا فکر کوي چې انسان انجینر دی، ښه دماغ عقل لري. علما وایي په تمامو حیواناتو کې ډیر مدبر هغه د شاتو مچۍ ده. د هغوی کورونه چې وګورې مسدس دي، موږ او تاسو چې کور جوړوي یو ځای رانه پکې خالي پاتې کېږي، ولیکن هغې ټول جال کې خالي ځای نه وي. نو اوس د فکر خبره دا ده چې انسان کې کمال الله کم یو پیدا کړی. د انسان کمال دا دی چې دی خبرې کوي. بس په تمامو حیواناتو کې خبرې کوونکی انسان دی. زموږ دا طالبان یو علم کوي، منطق ورته، په هغې کې پوښتنه کوي مل انسان، نو جواب دی حیوان ناطق، یو حیوان دی چې خبرې کوي. معلومه دا شو چې په انسان د انسان په کمالاتو کې د ټولو نه اعلی او قیمتي کمال خبرې دي. د خبرو نه قیمتي شی په دنیا کې نشته. جناب سیرت صاحب که موږ او تاسو فکر وکړو، دا ښایسته کالي چې موږ او تاسو اغوندو دا د خبرو ثمره ده. چې خیاط ته خبره ونه کړي کالي به څنګه ګنډي؟ که ښایسته موټر ګوري دا د خبرو ثمره ده، که ښایسته بنګله او بلډینګ ګوري دا د خبرو ثمره ده. بلکې د دې ټول عالم حسن او ښایست دا موقوف دی تر خبرو پورې. موږ او تاسو خبرې کوو نو بیا موږ او تاسو ته نعمتونه ورکول کېږي. معلومیږي دا چې د انسان په کمالاتو کې د ټولو نه قیمتي شی دا خبرې دي. د دې نه قیمتي کمال په انسان کې نشته. دې وجې نه د مخکینیو علماو خبرې نقل شوي دي.